چې سترګو کې ساور کړي خپل خپل عزت کې بسر ونغاړم ستاد مینې ډاډ ګرانه زمانہ دا پکا ساغستو سیس میں اوگڑا یو زل دین کا پرون نے نکاح کو نن دی طلاق هم ورکو رخصتې تیارې کوم ډېر زر به بوزم لا اوس ریحان ته زما ضرورت دی تر کومه چې هغه واپس را نشي زه به د هغه په کمره کې پاتې کېږم په بله پیښه را نشي ولې په بله پیښه باندې زما بیان دی تاسو یو کیمرم نشته جریم پتک راتک باندې نظر وساتئ داسې کیمره شته تاسو پر راتلونکي پیښې کې تشریف راوړو نو زه د داسې سی سی ټي وي کیمرې فوټیج به پیش کړم تاسو د شیان ملک سره واده کوو چې کم د ریحان خان ګران مرګره وو دا راته وایي چې د دوی مرګرته ولې ماته شوه دا غي وجه سوا تاسو په دومره خسته رومانوي قصه کې دومره تریخواله څنګه را د په ما باندې اټمپټ کولو کوشش کړو اټمپټ یو رانه مطلب زیاته د دې نه مخکې زه ورسره چېرته یوازې نه وم مېلو شوې زما مطلب په یو بنده کمره کې د ماته دروغ ویلي خپل کور ته راوغوستم او بیا نو بیا د کوم میسجونه چې دلته واورول شو دا هر څه سو هغه میسیجز نو جج صاحب هغه زما په شان د جینکو خوبونه وو د زمونږ په شان میډل کلاس جینکې په ښه توګه پوهېږي چې زمونږ لیمټ څه دي خو د هغې لیمټ نه د مخکې تلو خوبونه ضرور ګوري ما هم خوب ولیدو خو په غړو سترګو چې کله داسې ما لیمټ کراس کولو کوشش وکړو نو ما دله لاس وڅنډلو او د هغه خبرې انکار سزا د ماله د کینچیانو په صورت کې راکا یور آنر زما خیال ده چې زما فاضل ملګری به اوس په ټولې خبرې پوه شوی دیټس آل یور آنر وکیل صاحب په دې کیس باندې اوس اثر نه پریوزي نه حافظ صاحب بالکل هم نه اصل کې کېږي داسې چې سینیر وکیلان چې وینو جج صاحبان هغو له هم د خبرو لږ زیاته موقع ورکوي نن پوه شوم چې خلک په قلاره باندې دا زیاتیانې ولې برداشت کوي هغوی داسې د بېواکه وکیلانو د خولې نه یریږي چې د خلکو په عزت باندې پته نشته څنګه تور لګوي لګیا وي لږ شان هم د الله پاک نه یریږي اوس خو حافظ صاحب تاسو شکر کوئ چې وجاهت خان د خپل نوم بچ کولو دپاره میډیا د دې کیس نه لرې ساتلې ده یعنې هلته هم اکثر خلک ولاړ دي د خلکو د عزت د سپکاوي دپاره لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة د خای بچیا پسې حافظ صاحب ماشاءالله ډېره نره ده ستاسو لور هسکه غړی به زه د دې ځینه انشاءالله انشاءالله نن خو داسې موو واغستو که نه هغې خانجي آی واز سپرایزډ د هغې تصویرانې واغستل د کوټ روم په فلور باندې وشیندل داسې تماشه جوړه که هغه چې د هغې جینۍ ټول شرافت یې اوچت کو وغورځو هغی او د هغه جینۍ هغه وکیل راشد حمید د ګوډو په سر یې کېنولې و هغه داسې تصویرونه راټولول د فلور نه جسټ امیجن
او رښتیا بیا هغه ډرامه وکړه سوی ورته هغه میسجونه ویل شروع کړه مخکې یو ویل بیا یې دویم ویل او په دریم باندې د جینۍ پلار د کوټ روم نه بهر ګاډ چا ویل چې ډېر زیات غیرتمند سړی دی او که دا غیرتمند وی نو د جینۍ لاس به یې نیولی وی او بهر ته به یې وباسلی وی you know خان صاحب د ټولو نه لوی ډیولپمنټ نن خو جج هم هغې ته ډېر سسپیشلی لیدل د هاجره په شان I think she sure چې دا جینۍ بسه 2 نمبري به کوي خو الله خو د هر څه نه خبر دی که نه هغه ته خو د هر څه پته ده چې څوک د څونه نمبر دی د دې په زړه کې خو یاره نشته خانجي خو ستاسو خو لوڼه شته که نه د چا په لور باندې د تور لګولو نه مخکې موږ له سوچ کول خو پکار دی که زما لور داسې وی نو ما به په ځمکه کې خښه کړې وه خانانو پورې داسې خبرې رسي چېرته خانجي د هغو د مخې خو څوک انسان په اوچتو سترګو د هغوی د لوڼو نوم هم نشي اخیستلی خو یو حلوایي دی هغه چاته څه ویلی نه شو ځکه یې سر ټیټ کو Anyway, Khanji, they have lost it. I tell you, they lost it. دا تپوس خو زه ځان نم نه کومه چې په پیشه کې سو شو بس دا واوره چې په ما کومه جراو شوه د هغې په اورېدو زما پلار کټ سر ولګېدو بیا خو دې ښه وکړل چې شایان دلته تلو نه منې کو زما په سکول کې جاب کوي والنټیر نه په سیلري باندې هغه خپل کور چې پرېښی دی ستا په خاطر نو زه څه وکړم په هغې کې د هغه قصور نشته ما د هغه نوم هم نه دی اخیستی خو هغه خو هر وخت ستا نوم اخلي که نه زما نه دی پکار یاره د ریحان په وجه د شایان نه ولې مخ زما اړېده خبره واوره رابعه په ما کې چې څونه انرژي ده څومره وخت دی زه هغه دښمني له ورکول غواړم ما سره د ملګرتیا نو ټایم نشته دا ته ښه نه کوې هسې دا زیاتې دی څه خبر شوی ته د هغې نه څه وشو نوی پوسټینګ ملو شوی دی هغې ته اوس به د پولیس ټوله محکمه د هغې په لاس کې وي خاجي होम सेक्रेटरी زکه وجات خان سره دومره مرګتیا جوړه کړې و ستا دپاره یو میسج را لېږلی دی هغې هغې اوس په دې پوزیشن کې دي چې د هاجره هیلپ کولی شي هغې هغو ته به وایې هاجره ته د هغو په شانتې د سپین پوشو خلکو سپورټ ضرورت نشته د هغې د سپورټ دپاره یو بدماش ډېر دی ګلو بچا تا چې کوم کار زما په ذمه لګولی و هغه ما مکمل کړی دی تاسو ته د پریشانه کېدو څه ضرورت نشته او بلې پرېږده دې سرکاري مېلمه دی
اورېدلې مې دي چې پرون په عدالت کې ستا پیټۍ کوزېدو نه بچ شوه. ستاسو د وکیل مهرباني ده سرکار، موږ څه کولی شو؟ هغه زما وکیل نه و. که زما وکیل وې نو پیټۍ سره به نور ډېر هر څه کوز شوي وو. هغه د چینی وکیل وو. پیسې خو هم تاسو اچولې وې که نه د هغه په جیب کې؟ موږ ته ټوله پته ده. د پیسو څه خبره ده یار؟ ته هم واخله جیب کې واچوه. نه نه سرکار، حکم کوئ تاسو. زه خبر یم ډېر نقصان شوی دی ستا. واخله کېده اورورا، واخله کېده. په راتلونکي پیشي به د سی سی ټي وي فوټیج ضرورت به وي. د پالر سی سی ټي وي فوټیج کم ځای دی؟ هغه خو نشته زما سره، د هغوی سیسټم خراب و. ته ما هغه مه ګڼه چې کم نور خلک ګڼي. ستاسو د سر قسم دی سرکار. زما د ځان قسم مه خوره. زه قسم نه اخلم، د سړي ساه اخلم. زه عدالت نه یم چېرته چې ته د دروغو قسمونه خورې، او نه زه خدای یم چې د چا رحم کرم تل ته وبخي. د پیټۍ سره سره زه سرمن هم وباسمه. دوه ورځې، صرف 2 ورځې دي ستا سره. د بل ورځ شپې پورې که زما ډېرې ته دا سی سی ټي وي فوټیج را نه وړو نو تا به هم هغه الله له ولېږم چې د چا ته د دروغو قسمونه خوري. ځه ورک شه دې ځای نه. څه ګورې مخکې پناه کړه. ځه میډم جی بل بندوبست وکئ تاسو. بله ورځ ماښامه پورې به زه هغه فوټیجز هغې نه ورکومه. د دې نه وړاندې د ګلو خپل فون راغی نو زه به حصار شمه. ولې چې بل کس خو صرف زما پیټي کوزولی شي، هغه سړی به زما سرمن وباسي. زما نه اوس تاسو 1% هم د مرستې تمه مه لرئ. چې څه وشو ډېر بد وشو، هماغه لاره صحیح وه. موږ له په هغه باندې انکار نه کول پکار. میکسیمم څه به شوې وې، عدالت به هغه میډیکل بورډ ته لیږلې وې، هلته به هم شیرازي صاحب ته ویلې وې، تھرو کړې به هم وې. هغه خلکو به هغه انفټ منټلي ډکلیئر کړې وې. بس ختمه خبره. هم یوه خبره وه، که جیل ته نه تلې نو پاگلخانې ته به تلې و. څنګه به تلې وې هغه؟ سفیر انکل څه ورځ دپاره دی هلته؟ په مینټل وارډ کې اټینډنس لګولو دپاره کله نه کله تلل وي، ادروایز الګ به په کور کې وې. د هر ورځ دا ټولې جرګې خو به م نه وې ازغمولې. د ستا زوی خو نه دی که نه شناز بیبي، ته خو هغه سره څه هم کولی شې. مخکې تې قاتل جوړ کو تا، اوس به تې لیونۍ جوړوې، مخکې به تې نور څه جوړوې. او ته خو بس که یاره عایشه، هره معامله کې خبره کول ضروري وي. په هره معامله کې خبره نه کوم خانجي، صرف د خپل زوی په معامله کې خبره کوم. اوس ستا زوی به 7 کالو دپاره جیل ته ځي. خوشحاله یې ته؟ زما د اړخه خو هغه 15 کاله مخکې جیل ته تللی دی شیناز بیبي. څه ضرورت دی د دې بکواس کولو ته؟
څه ضرورت دی؟ او چې کوم دا کوي هغه بکواس نه دی څه؟ او نو ښه سمه ده، ته راته ووایه چې څه وکړو. زما زوی سړو په شانتي جیل کې سزا ته پرېږده. په لیوني ثابتولو یې مه را ازادوه. د خولې نه چرته څه دوا ونه باسې. دواګانې د زړه نه راوځي خانجي. خلکو ته د خېلو دپاره په خولې راوتلو ضرورت نه وي. یره خانجي، خدای دپاره دا ښځه خو دلته نه ولېږه. بس دی، زه نوره دا دلته نشم زغمولی. یو خو دې خامخا راوستله زما مخې ته دودروله. اوس خو زما زړه د دې نه هم یریږي. زه ګورې په دویم ځل انکار اورېدل نه غواړم. هر وخت یې غوږونه دلته لګولي، په هر خبره کې دا ډېر انټرفیر کوي. هغه به داسې نه ځي. خپل زوی به ځان سره بوزي. وټ یو مین؟ مطلب اوس 2 کاله به زه دا ښځه دلته زغموم؟ دا سوچ هم ونه کې. زما زوی به جیل ته نه ځي. اوکې، او دا هغه بدماش به څه کوي؟ ته زه څه هم کولی شم. د هغه په شانتې 10 بدماشان هم راشي که نه، نو ما سره علاج شته بیا د هغې. او کېنه زما خورې کېنه ټولو نه مخکې خو زه ستاسو نه بخښنه غواړم. زما ډېرې ته تر ننه زنانه نه ده راغلې، خو مجبوري وه. وجاهت خان تاسو له پیسې درکړې دي او قدم کې هر څه نه خبر یم، پته ده راته، خو ستاسو د خولې نه اورېدل غواړم. دواړه د دمکی هم پیسې هم. پیسې خو به زه د هغه واپس کم، ور به یې لېږم. پاتې خبره د دمکي شوه چې تر کومه ګلو ژوندی دی، څوک تاسو ته په اوچتو سترګو هم نشي کتی. غم مه کوه. ستاسو پالر بس ورځې بند وي. د ورځې چې څومره جوړیږي زه به در کوم تاسو ته، چې تر کومه پورې پیشي ونه شي. دکان به نه کولاوېدو او د هغه پورې ته او ستا ورکرز مېلمانه دي زما، چې غم ونه کړې. حاجره به اکثر زموږ بیوټي پارلر ته راتله د خپل د اختو سیټینګ کولو له. زما د اول ورځ نه پاغې نظر و. هغه شپه هغه ناوې جوړېدو له راغلې وه، ډېره ښایسته ښکارېده. زه خبر شم چې هغه به اده کېږي، روانه ده دلته نه، دوباره به دا موقع لاسته نه راځي. نو دې دپاره زه بې کابو شوم. زه بره د هغې کمرې ته ورسېدم. د هلته نه مې باجلونه په څه بهانه ښکته ولېږله او دروازه مې بنده کړه. هغې ماله زور سره ټیله راکړه، زما سر ټیبل سره ولګېدو. بیا هلته کینچي زما لاس ته راله، ما کینچي راوچته کړه او 1 ځل نه 2 ځل نه 3 ځل 5 ځل مې په هغه کینچۍ جوبل کړه.
ما ویل کار خو کول دي نو دا به مړه کم کار به وکم دا هغه پورې هغه د بهر نه دروازه را ما تکړه ټول خلک دنه رالو اوس دلته نو تختیدم چې کله ز په هوش کې رالم بیا هغه وخت زما ضمیر ز ملامت کړم دې د پاره زه د سرکار مخې ته حاضر کېږم زه خپل جرم قبول کولو ته تیار چې حاجره الیاس پکینچیانو ما وهلې ده یو خو د بیان د ایکسپریشن سره ملاویږي نه حسی خان صاحب دا خو فلم دی نه چې کردار یو دم په مینس کې راغو او هغه اقرار جرم وکړو هغه ته سزا وشوه باقی نور بد شول سیکشن 324 کې صرف اقبال جرم چاري پورا نه وي ثابتول وی ثبوتونو سره گواهونو سره کچره سی سی ټي وي فوټیج هغه ته ملاو شي او د پارلر سټاف گواهی ورکول لازم د شنو بیا څوک هم اقرار جرم وکړي دا غیر هیڅ فرق نه پریوزي نو بیا ته اخر فیس ته کومه خبره غواړي د خې مشورې لپاره ګوره دا خبر ما ول دوی ته کلیر کړي و چې کچره د پارلر سټاف زمونږ خلاف بیان ورکړي نو زمونږ ډېر خطر وي نو ځکه هغوی به تاسو سنبال کړئ باقی نور به سنبال کوم یو ویل ډن بچے ویری ویل ډن شاباش ها او بلې ماته ویلیو وای سو شو سر سچو ډیر تنگول کوي هغه زمونږ ژوند په لړزان کړي دي سو کوي داغه کنورم سپکار وینو راته وای ډوډۍ دی ورکړه اور مې کا خیال بساته دا وای حاجی تو ورځه سکوم داغه ٹھیک ده صاحب جی بلې جلالا چې کله د ازمري مرګ راځي نو کوم اړخ ته ځغلي زنګل طرف ته د خار طرف ته ما تاسو منې کړې وی کنه دلته راتلو د پاره ما تاسو منې کړې وی کنه بیا ولې راغلی او زه په خپل خپل باندې دلته نه راغلی د سر په بل راغلی مزستا خواله معافي ورکا حاضره اغلا خبري هم چې هغه د معافي قابل نه دی خو مور خدا حق لري چې هغه د پاره جولۍ خوره کی هغه چې سم کړی دی دا هغه قصورواره زایما سم دا هغه قصورواره ما ته پکارو چې مور په شانتي سختي می پکړې وې چې کله دا هغه پلار یو بلې خزه ته پالنه ته ورکولو هغه خو په هغه وخت یو خې کور ودانې په شانتي خلی ومزه غلی شوی ومزه اوس د یو مور د غېږې نه بغیر خو ماشوم داسې پلیږي بدتمیز خود سر بدماش حاجره بس یو ځلې د جیل نه راوباسه زه به هغه یو ورځې تم دلته پرېنهدم د خپل پلو سره به وترم همیشه د پاره به بوزم دې ځای نه یو ځل تا هغه معاف کا
یو ځل هغه معاف کړه، د جیل نه راو باسا، د جیل نه راو باسا زما په لاس کې هاجره، یو ځل خدای د پاره. معافي به خو زه الله ورکوم کنه چې کله ما سره اختیار وي. ما سره خو اختیار هم نشته زما ترورې. معافي به خو زه هغه الله ورکوم چې کله هغه ته سزا ملو شي. خو ته اوس هم دا کیس واپس اخیستی شي. سبب پاتې شي ما سره نو وغواړه، زه در کولو له تیاره یم. څه راکولی شئ تاسو ماله؟ وایئ څه تاسو ها څه راکولی شئ ماله؟ ته خو غواړه که نه راکولی شئ ماله هغه څادر کم چې ماله هغه ورځ پکارو؟ راکولی شئ تاسو ماله هغه د واده جوړه چې کومه په کینچیانو باندې تار تار کړه هغه؟ راکولی شئ تاسو ماله هغه معصومیت او د نادانه هغه تصویران کم چې د عدالت په فرش خواره پراته دي؟ تاسو ماله واپس زما هغه مقام راکولی شئ چې چېرته نه زما کور والا، زما خپلوانو، زما مالتیانو ټولو زه ښکته وغورځولمه. جوړولی شئ تاسو زما هغه رشته چې چېرته نه ما خپل نوی ژوند شروع کولو زه پخپله نشم جوړولی، نو تاسو به څه وکئ؟ خبره کوئ تاسو نشئ راکولی. زما هغه ذلت، بدنامی، بېعزتي، یره، خوف، پریشانه زما د بېوسۍ یو ساعت نشئ راکولی تاسو ماله. در کولی شمه زه تعالی د هغه د جیل تلو سره تا ته به میلاو شي دا هر څه. هغه ورځ راخوشي بیا به ګورو. اوس تاسو پلیز شئ مالا واپس وکم. अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब څنګه یې تاسو؟ کې نه پلیز خان صاحب سره خو په جنگل شته کنه تاسو؟ او په جنگلو نه بلکې زموږه خو مرګرتیا ده یاره. نو تاسو به ډایرکټ به دغه خواته تللی وای کنه، زما خو راتو څه ضرورت. خان صاحب اصل گورنمنٹ خود خلک چلوي، مونږ خو صرف گورنمنٹ جوړو. سرکاري افسر غاړه غټای مرګرتیا نه کوي، دی صرف لاس ملاوي. ملک صاحب دوی له تاسو یو غاړه ورکړي. خان صاحب وای دی ته بسوي دی خو د هر څه نه خبر دی، صرف تاسو پرچی پکار د میاں صاحب. ګوره ملک صاحب د دې زوی جیل ته نه دی تلل پکار. होम डिपार्टमेंट څنګه تاسو زړه استعمال کړئ، زه بهر څه سنبال کړم. I look in this matter sir. دا کار کېدل پکار دی ملک صاحب. ٹھیک شو سر.
पुलिस د سلور طرف نه بلډینګ راګیر کو بل وسلو ورځوي او بهر راوځي ګلو بادشاہ خپل کسانو ته وایا چې وسلو ورځي خپل ځان دې پولیس ته پاواله کی دا اخرنه ځل وارنینګ درکو او ته څه کې دلته کې دا وخت दाजी माँ दा केस कतो ته دن نزا دا دومره د ډزو आवाज د کوم ځای نه راځي زه ورته ګورم تاسو دروازه بنده تاسو ولې ځئ بهر ته تاسو فکر مه کوئ دروازه दाजी بنده तासु को मजा ही تاسو دلته کې څه کوئ کاکره ډزې چېرته کېږي دا د ګولو بدماش په ډیره باندې چاپه ولګېده ډېره زیاته نفري راغلې ده تاسو نه شي په تاسو څه وشي تاسو دننه لاړ شئ ځئ ځه ته دننه ځه داسې کېږي کسانم وګولې وو پدې کې صرف درې پاتې دي دا به کور کو او به زده دي نه نه د دې نه علاوه بل لار لشته لاله نه بلې ته دې ژوندۍ پاتې کېدل ډېر ضروری ده ستا پلار نه دی راغلی لا نه दाजी तस्ता जरूरत उदतलो समाज दुमरा झड़ यरीगी पता निश्ता वाले लाड़ मनी कला आगा खबरा खुदे दे खैर की अल्लाह दे हर सुख पखपल हित सामान की उसाती तो दी उजान सारा का और रस्तरी दरवाजे ने उजा हर से खत्म शु लाला ले वो भी बेहतर था उजा लाला सा बिया दाता सुकेगी रही زه تا خبر کوم ته دې ځان سره وباسه لالا صاحب زه
بخښنه غواړم ګلو بادشاه، د له پاسه نه وډرو ده. زلیخا کولاو کا دروازه درغلم زه زلیخا سوشول داجی حافظ صاحب سوشول دا او دا دومره ډزې ولې کېدې؟ داجی څه خو وایي؟ انا لله و انا الیه راجعون. الله خیر. ګلو مړ شو، مړ کو ظالمانو. یا الله دا څنګه امتحان دی. ګلوی مړ کو. د ښار یو سماجی او سیاسي غړی غلام محی الدین عرف ګلو بادشاه پولیس مقابله کې ووژل شو. څه خبره ده جی؟ سیاسي او سماجی سړی؟ با خبر ذرایع نه پته لګېدلې ده چې ګلو بادشاه د مقامی بیوټي پارلر لبنا خان د تاوان په غرض تختولې وه او په خپله ډیره کې پټه کړې وه. د هغې د بازیابۍ دپاره تېره شپه د ایس پي زون په سربراهۍ کې د پولیس درنه نفرې چاپهوالی وه. یار زه په کړکۍ کې ولاړم، کتل مې 14-18 موبایل راغلیو د پولیسانو، که یو کې 15 مو لګې سسل کسان خو به راغلیو. زه خو 2 سټوپه لرې اوسېږم، دومره شور و چې زما کور والا راپاڅېدل. هسې د دغسې خلکو هم دغه شان انجام پکار دی رابعه. یار ما خو ډېر زیات خلک لیدلي وو، په سلګو یې ژړل. ډېر شان شریفان خلک دي، هم د دې بدماشانو په وجه ډېر ښه ژوند تېروي. خو اوس به د حاج را څه کېږي شایان؟ هغه خو مغه سپورټ کوله که نه؟ عدالت ته مضبوط شهادتونه او ګواهان نه دي ملو، نو ځکه دا عدالت دا د حاجر الیاس باندې قاتلانه حمله کولو د جرم نه باعزته بری کوي. خو د دې عدالت وقار مجروح کولو په جرم تاله د قید سزا اوروي. دا سدي وکیل صاحب زما فیس په کوم کیس چې زه وبیلم د هغې فیس نه اخلم. زما هغه مور چې ماله به په اوږه شاباشي راکوو که نه، هغه به حاجره زما په کور کې انکور جوړه کړي، پوره عزت پوره احترام سره به ساتي. دا وخت سره راته ووایه